بسم الله الرحمن الرحيم. يلا خير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب أخرجه مسلم. وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه. ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. دا باب المیاه سره د اوبو سره متعلق یو بل حدیث نقل کړي او دا غینا نور مسائل راوباسي. الاول د الفاظ او تشریح بیا د مسلې وضاحت. وعن ابي هريره رضی الله عنه او د ابو هريره رضی الله عنه روایت ته قال دې فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا يغتسل غسل لنکی احدکم یوتن پتاسو کی فی الماء الدائم پوبو ولاړو کی. دائم همیشوالی تو لیکي مراتن ولاړی وری دغه په یو حالت باندې کنه په ولاړو بو کې دی غسل نکی او هو جنوب او حال دال چې دی جنوبی په حالت جنابت کې داغه غسل نکی. اخرجه مسلم دا حدیث امام مسلم نقل کړي. وللبخاری او د پاره د بخاری د الفاظ دي یعنی د بخاری په روایت کې د الفاظ راغلي لا یبولن احدکم او د سماعت دې نه کوي یو تن پتا سکی بوله کې تشو د سماعت ها تشو د سماعت دې نه کوي یو تن پتا سکی فلما الدائم فاغبو ولاړو کې الذي هو بلا یجري چې نه بیږي ثم يغتسل فيه بيد لا بږي غسلم کوي. ولمسلم او د مسلم پر روایت کې دا سره راغلي دي چې ثم يغتسل منه ویل دي منه فيه او مطلب دی بیا دغه غسل کوي یا بیا پاغي کې غسل کوي. ولي ابي داود او د ابو داود پر روایت کې دا سره راغلي ولا يغتسل فيه من الجنابه غسل نه کوي پای کې د جنابت نام. دا مختلف الفاظ حافظ ابن حجر دلته ذکر کړی دي او چونکې د ابو المرام جامع کتاب په دی وجه باندې دی چې حافظ ابن حجر په دی کې مختلف احادیث او دغه ټوکړي د په مختصر الفاظ سره نقل کړي. د حدیث د مسائل څخه معلومیږي نو مسائل تیو دا معلومیږي چې په ولاړو بو کې د جنابت نه غسل کول دا ممنوع په خلاف د روانو بو باندې چې پای کې بالکل جایز ده چې سړی پکې غسل وکړي ځکه چې په روان اوبو کې سړی غسل نه کوي خو بیا به شان جنوب ګرځي نو په روان اوبو کې کولی شي په ولاړ اوبو کې غسل کول د جنابت نه دا جایز نه دي. دې باره کې د جمهور علما رائے خدا ده چې دا مکروه تنزیهی دی یعنی خلاف اولا کار نه ښه کار نه نور کو چا په کې وکړو ګناهګاریږي نه. امام احمد ابن حنبل رحمه الله او اهل ظواهر وایي چې دا نهی تحریمی ده یعنی حرام کار دی غلط کار دی. نو صحیح تحقیق هم دار چې پیغمبر منع کړی دا بس دا ممنوع ده چې په ولاړو بو کې د جنابت سره غسل کوي. د مسله ته هغه د معلومیږي چې په ولاړو بو کې تشهود اسمات ممنوع دی. نو تشهود اسمات دا خو کې مطلقاً ممنوع دی که بیا په کې په خپل باندې غسل کې او که په خپل کې غسل نه کې یې دې بل څوک خو کته تشهود اسمات په بو کې او بیت لابر ته غسلم کې نو دام ناروا او که په خپل کې غسل نه کې او تشهود اسمات په کې وکي نو د بل شاري استعمال دی ویستري کنه نو بیا هم صحیح نه ده. بل مسله هغه دا معلومیږي چې دواړه جمع کول دام جایز لري. دواړه جمع کول داري چې په ولاړو بو کې او د سماعت وکي او بیا په کې روسه غسل کې دام ناروا ده او دام ناجایز چې په ولاړو بو کې او د سماعت نه کې خو ورشي په کې ډارې په کې د جنابت نه غسل کې نو دام ناروا شو. الحاصل لدی حدیث نو اغداري چې په ولاړو بو کې د یو څو کارونه منلي یو دا چې خالص د جنابت د په کې غسل کې دام صحیح نه ده ناروا ده. دویم تشهود اسمات په کې ام ناروا دی. دریم چې لاول پکې تشهود اسمات وکي او بیا پکې غسل کې
دام ناروا ده. درې خبرې شي. ټیک شو. دا خو مسلې تاسو ذکر دي نه. خو اوس بله مسله دلته هغه ده چې کله په ولاړو اوبو کې سړی د سماتې وکړي یا پکې غسل جنابت نه وکړي نو دا ګنده کېږي او که نه ګنده کېږي. دا اوبه ګنده کېږي او که نه ګنده کېږي. نو په دې کې خو رای د علماء احناف دا ده، هغوی وایي چې دا اوبه که لس په لس نه کم وي جو بس ګنده شي. او دارنګې شوافی او حنابله هغوی وایي چې کله 2 چاټونه کمې وي جو ګنده کېږي او کله 2 چاټونه زیات وي نه ګنده کېږي. او امام مالک کوئی چاټونه سړي به د ګنده کېږي نه. په دې کې ښه تحقیق دارې چې څو پورې د اوبو خوند رنګ بوی برابر دی او 2 چاټۍ دي یا 2 چاټونه زیات دي نو اوبه ګنده کېږي نه. خو دا پیغمبر چې منع کړی دی په دې بنیاد نه ده کړی چې اوبه ګنده کېږي، بلکې دا د نورو وجوهاتو نه. نورې وجې دا دي. یو دې طریقې سد الذرایع، لاره د بندولو د ګنده کېدلو د اوبو نه شي. دا اوبه ګنده نه شي، د دې لاره بندوي. څنګه؟ هغه داسې چې ولاړې اوبه دي مثال په طور باندې په دې کې اجازت وکړي شي چې په دې کې د خلک میتیاز هم کوي، جنابت هم کوي، غسل هم کوي. نو اوبه چې کله ولاړې نو په دې کې تغییر زر راځي. نو چې ته پکې ورشې ته پکې تشه د سماتې وکړي، سبا له بل ورشي بل پکې وکړي، بل پکې بل وکړي که نه. کسان به دغه شان ورځي او میتیاز هم کوي، جو آخر به ګنده شي، خوند به هم بدل شي، بوی به بدل شي او رنګ به بدل شي. چې په خپل به څه شي ګنده شي. دې ته صد الذرایع ویل کېدلی شي. ټیک شو. دویم وجه دا ده نه چې پیغمبر کړی دا نو دا د نظافت په بنیاد باندې کړی دا، د نظافت په بنیاد باندې یو طهارت دی او نظافت دی که نه. دا نه چې کنې په دې غسل سره د اوبه ګنده کېږي یا په دې میتیاز سره کنې د اوبه ګنده شي چې کله 2 چاټونه زیات خو نه ګنده کېږي، څو پر چې خوند رنګ بوی برابر وي. خو دا پیغمبر منع دې دپاره کړی دا چې د انسان فطرت په دې باندې بنا دی چې د داسې اوبو استعمال خلک نه کوي. دا په خپله باندې ته سوچ وکړه. یو ډن دی مثال په طور باندې اوبه تمیز یو ډن غوندې دی او ته ښه جنوب یې او ما ته وي چېرې چې تاسو لږ انتظار وکړئ زه ورځم په دې ډنګ کې لږ لامبم جنابت مې دی او تا په دغه ډنګ کې ولمبل. زما فطرت دا مني چې زه دغه اوبه وڅښم یا دغه اوبه استعمال کړم؟ نه، زما فطرت دا نه مني. یا دا چې ته زه تا وینم یو غټ ډنډ دی، غټ ډنډ دی ګورې او ته ورشې قلعه په لوړه نو ورته میتیاز یې راپرېږدي نو داسې غټ ډنډ دا فریض احناف هم ګورې نه ګنده کېږي، ښه چې یو سره بل سره نه ړخېږي. لیکن ستا فطرت دا مني چې دغه اوبه د استعمال کړي؟ نه مني. نو مطلب د پیغمبر دا دی، پیغمبر خو زمونږ خیرخوا دی که نه، نو هغه د انسانانو فطرتونو ته هم ګوري چې د دې خلکو د دې اوبو نه بیا خلک نفرت کوي، دا نه استعمالوي. نو که نوري څه هم نه که نو دا خلک به کم سې کم څه کنځل منځل خو کوي که نه. چې الله دې غرق او تباه کړه نو ته ورته په اوبو کې میتیازې کولې. زموږ د استعمال د انسان فطرت په دې باندې نه دی. نور د حدیث دا نه معلومېږي چې اوبه ګنې څه دي ګنده دي، خو د انسان فطرت یې نه مني او کېدای شي یو ځل څه شي ګنده شي. حدیث باندې انشاءالله پوه شوې که نه؟ ښه جي. نو دا اوبه چې کوم دی دا ګنده کېږي په دې باندې نه. کولی شي بلکل یا تصیب د جنابه ځکه چې یو سړی پاک وي که نه نو چې دا کله په ډنډ کې ولامي نو خلک د هغه نه دومره نفرت نه کوي په نسبت د جنابت باندې. ځکه جنابت د سړی غسل کوي نو خامخا د انسان ذهن ته راځي چې رب پلانې ګندګي ورپسې پورې او فلانې ورپسې پورې وکړه نه. مفهوم مخالف نه خو دا معلومه شوه چې که په روانو اوبو کې سړی میتیازې کوي نو خیر دی، داسې معلومېږي. لیکن په دې کې یو نفس د جواز خبره نه او یو د آدابو خبره نه. ادب دا دی چې په روانو اوبو کې میتیازې مه کوي او سړی وران عادت کېږي. او بل دا دی چې که خلک دې ویني که نه خلک هم دې نه نفرت کوي که نه نو که وګلی شي پکې جواز به لري لیکن په کار نه ده. وعن رجل صحب النبي صلی الله علیه وسلم بل حدیث نقل کې په دې باب او د یو سړي نه نقل دی چې ملګرتیا یې کړې د نبي صلی الله علیه وسلم سره. دا یاد لرئ چې کله د صحابي نوم ذکر نشي که نه خو صرف دومره ثابت دی چې دا صحابي دی، نو لهذا دا حدیث ته نقصان نه ورکوي. نور چې کله په سند کې یو راوي د هغه نوم نه ذکر کړی شوی او یا د هغه معلومات موږ ته نه بیا روایت کمزوری کېږي، لیکن صحابه کرام ټول عادلان دي. نو که موږ ته نوم معلوم یو کوم نوم معلوم نه وي خو
او په زموږ پای باندې اعتماد دی. نو یو سړی نه نقل دي چې ملګرتیا د نبی له سلام سره کړې ده. قال هغه فرمایلی دي نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی نبی صلی الله علیه وسلم ان تغتسل المرأة چې غسل لوکي خزا بفضل الرجل بزیاتی وبو د سړی باندې او الرجل یا سړی بفضل المرأة بزیاتی وبو د خزه باندې وليغترفا جميعا او لپدرالی دواړه یوځای. اخرجه ابو داود حدیث ابو داود نقل کړی دی والنسائی او امام نسائی نقل کړی و اسناده صحیح او سند د دې حدیث هغه صحیح دی. دې حدیث دا فائدہ معلومیږي دا مسله معلومیږي چې کله یو زنانه راولېږي او هغه د یو لوښي نه غسل وکړي کنه غسل دی وکړي یا ته اودس وکړي نو دا غینه چې کوم زیاتی وګ پاتې شي نو سړی په هغه باندې نه غسل کوي او نه بس کوي او د سخی پای باندې د قرنګي زنانه دا چې د سړی نه وګ پاتې شي د غسل نه او یا د اوداسنه د وګ پاتې شي نو خزه په زیاتی وګ باندې غسل او اودس نشي کولای. لکه مثال په تور باندې یو سړی هغه یو بالټی دی هټ بالټی دی دا غینه غسل وکړي او لا پیرالي کنه غسل وکړي او یا د سکه پای کې کمی زیاتی و پاتې شنو خزه په باغی باندې غسل نه کې بلکې نه یو بارادي او دا قرنګي خزه دا د غټ بالټی نه یو ممکنه غسل وکړي یا یو د سکو دا غینه و پاتې شوی لہذا اولاد په کې واری وره پر اسونه چې لپاره راغسی وره خدای چې په لوخي باندې جدا نه یو بل اخباري اتفاقی خبره ده کوم مسلې وضاحت کومه خزي غسل وکړي او د سکو په لوخي کې زیاتی و پاتې شو پرسته به سړی راځي او دا غي نزان له غسل کوي یا ته اودس کوي نو دا وی پکار نه ده. نو درېمه خبره دا شوه چې دواړه به یو ځای لته راځي څنګه یو لوخه دی بالټی دی کنه پای کې خزم لامبي او سړی لامبي خزو سړی نه خزو خاون غره دي څه شي پر دې دا خبره نه غره خزو خاون غره ها نو یو ځای لامبي کنه نو خزم لکرالي او دا نه سړی لکرالي نه به سره د اتفاقا جایز ده. مسله باندې پوښی کنه حدیثه مسلې ذکر کنه نو سړی بعد زی په د خزي په زیاتي وبو باندې غسل کې د باورس کوي او نه با خزر سړی په زیاتي وبو باندې غسل او دس کوي بلکې دواړه بس کوي یو براني دا مسله هم یاد شو ان شاء الله. حاجی اوس دا بل حدیث سروي وای کنه نبی مسله واضح کوه وان ابن عباس رضی الله عنه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه روایت ده ان النبي صلی الله علیه وسلم شیخنا النبي صلی الله علیه وسلم کان یغتسل بفضل میمونه هغه به غسل کول په زیاتی او د میمونه باندې رضی الله عنها. اخرجه مسلم دا حدیث امام مسلم نقل کړی دی ولی اصحاب السنن او د خاوندانو د سننو یعنی ابو داود ترمذی نسائی ابن ماجه دي د اصحاب السنن ویل کی او خاوندان د سننو پای کې دا څه روایت دی چې اغتسل بعض ازواج النبي صلی الله علیه وسلم غسل کړي بعضو بیبیانو د نبی صلی الله علیه وسلم دا بعضی بیبیان څوک دي په روایت د دارقطنی کې راغلی چې دا میمونه رضی الله عنها دا غي غسل کړي فی جفنه په یو خانه کې جفنه غاړ خانه ته ویل کېدلی شي ها فجاء پیغمبر راغی لیغتسل منها دې لپاره چې غسل وکړي دغه خانک نو دغه لګان نه لګن چې ته مونږ یو غاړ خانک او غاړ لګانو پای کې وګوي میمونی رضی الله عنها دې غسل کړو د جنابت ته په دې کې پیغمبر راغی چې دغه نه غسل وکړي نو فقالت میمونی وتل انی كنت جنوبا یقینا ز جنوب او ما دې نه غسل کړی دي فقال پیغمبر تو فرمایل ان الماء لا يجنب یقینا وبنه جنوب کی وبس ګندکی یو نه وصححه الترمذي وابن خزيمه او دا حدیث امام ترمذی او ابن خزیمه صحیح کړی دی. دلته وز د مخ کی حدیث او دی حدیث په مابین کې ظاهر کې تعارض معلومی د مخ کی حدیث ته خدا مسلم معلومه شو چې سړی به د خزي په زیاتی وبو باندې غسل کې نه باودس کوي او دارنګي د قرنګي خزبم د سړی په زیاتی وبو باندې غسل کې نه باودس کوي او دلته پیغمبر را لګیدلې د میمونی رضی الله عنها دغه په زیاتی وبو باندې څه کړی او غسل کړی تعارض معلوم شو نه دې کې خط تحقیق هغه دارین خط تحقیق چې دا مخکې حدیث منسوخ دی دا مخکې حدیث سره منسوخ دی او ناسخ دا حدیث دی اوس دلیل د نفس لپاره سره ور یاد لري ور یو د احناف طریقې احناف چې
کله د مذهب نه حدیث خلافي کنه وای دا منسوخ دی. ولې التغه اصول کرخی کې ذکر کړی کنه، اصول کرخی کې دا ذکر کړی چې الاصل عندنا ان كل آیه او حدیث تخالف قول اصحابنا فهو اما منسوخ او مرجوح او مؤول. هر قانون اداري چې هر آیات هر حدیث چې زمونږ د احناف د قول مخالف دي، نو زمونږ د قول مخالف وي، زمونږ د احناف د قول مخالفین نسبت مخالفت چاته وکړو؟ قرآن او حدیث دی وکړو. دا ګوره بل به دی بیا وای هر آیات او هر حدیث چې زمونږ د ملګرو د قول مخالفي، نو دغه حدیث او آیات دا بیا منسوخ وي، یو پکې تعویل کو او یا به مرجوح وي. مرجوح څومره خطرناک خبره. مرجوح دا معنی چې دغه مرجوح زمونږ د قول د اصحابو یعنی زمونږ د احناف قول راجح. اعوذ بالله. اما ټول ذکر هي درې پوره دې ته مستخین درخې درې نو اصول کرخي او دې کې دا لیکلي ښه حضرت راخیموس د 12 نمبر صفحه باندې لیکلي داري الاصل ان كل آية تخالف قول اصحابنا فانها تحمل على النسخ او على الترجيح والاولى ان تحمل التعبير من جهة التوفيق. بيرسوي بالقانون الاصل ان كل خبر يجيء بخلاف قول اصحابنا فانه يحمل على النسخ او على انه معارض بمثله ثم صار الى دين اخر او ترجيح فيه بما يحتج به اصحابنا من وجوه الترجيح او يحمل على التوفيق. دا دیو هغه قواعد دي خو اصول کرخي د احناف. نو یو خدای خبره ده، نو مونږ چې نسخ خبره کوو خبر به دې بسې کوله چې مونږ یو د مخکې حدیث منسوخ دی او د وروسته ناسخ دی، نو رضان یې نه یو چې رضان به وي چې بس دا منسوخ دا ناسخ چې د احناف په شان ته د نسخ کارخانې لګولې ده، خو چې کله د هغې د مذهب نه حدیث خلاف دا منسوخ دی. نه مونږ دلیل پیش کوو. و دلیل څنګه دی؟ د حدیثو الفاظو کې تاسو سوچ وکړئ. څنګه دې حدیث کې وایي چې میمونې رضی الله عنها غسل کړی د یو خانک او د یو لګان نه او دا جنوب وه او پیغمبر راغی د غسل اراده کوله. میمونې ورته چې یا رسول الله ما ته غسل کړی او زه جنوب وم. دې نه دا واضح معلومیږي چې دا مخکې حکم پیغمبر لاول کړی و، ځکه خو میمونې دا پیش کاوه کنه. میمونې ورته ویل چې یا رسول الله زه جنوب وم، ته څنګه غسل کوې؟ مطلب دا چې تا خو منع کړی وه د دې نه، اوس یې څنګه کوې؟ د پیغمبر ورته ویل چې ان الماء لا یجنب، اوبه نه جنوب کېږي. نو دلیل شو په دې باندې چې مخکې خبره سره منسوخ ده. که چېرته دغه مخکې خبره پیغمبر اول نه وی کړي نو میمونې ولې دا دلیل پیش کاوه؟ اوس پوه شوئ په دې دلیل باندې ښه دي. ښه پیغمبر دا منع اول ولې کړې وه؟ د دې لپاره وجه اصل کې دا وه چې چونکې هغه ابتدا د اسلام و او دارنګې د زنانه و په فطرت کې دا د زنانه و چې هغې اکثر په دې باب د طهارت او د نجاست دی کې چې بېباکي غوندې کوي. بېباکي غوندې کوي. نو پیغمبر دا منع اول دې لپاره کړې وه چې دیو د نظافت سره او د طهارت سره عادت شي چې له خیال ساتي. نو چې کله هغې عادت شو نو پیغمبر هغه نه هېڅ کړه منسوخ یې کړه. په مسله باندې انشاءالله پوه شئ که نه. ان الماء لا یجنب، یقینا اوبه چې کوم دي هغه نه جنب کېږي. دا قول چې سړی د ښځې په زیاتي اوبو باندې غسل اودس کولی شي او دارنګې ښځه چې کومه دا سړي په زیاتي اوبو باندې غسل اودس کولی شي، دا مسله دا تقریبا اوس اتفاقي ګرځېدلې ده. ائمه ثلاثه خو په قایل دي، امام ابو حنیفه رحمة الله علیه، امام شافعي، امام مالک. د امام احمد د دوه اقوال نقل دي. یو قول چې پکې دا نقل دی چې سړی د ښځې په زیاتي اوبو باندې غسل اودس نشي کولی، البته ښځې به شي کولی. او دویم قول پکې د جمهور علما پر شان دی، لکه الانصاف کې بیا امام مرداوي هغه به ذکر کړی دی چې همدا قول چې دا غوره دی د امام احمد او دا قول ائمه ثلاثه دی. نو د امام احمد پکې دوه قول نقل، یو د جمهور علما د قول مطابق دی او بل دکی پکې مخالف دی. نو راجح قول هغه هم دا دی چې اوس حکم منسوخ دی، ښځه د سړي په زیاتي اوبو باندې غسل اودس کولی شي او دارنګې سړی د ښځې په زیاتي اوبو باندې غسل اودس کولی شي. بالکل اوس جایز ده. ښه دې کې څه مانعات هغه نشته دی. صحیح شو که نه؟ بس دی که نه؟ هذا وبالله التوفیق.